چې مشال یوسفزی دا دعوه کړې چې د بشرا بیبي ترجمانه به زه یم او مسرت جمشید چیما دعوه کړې چې نه د بشرا بیبي ترجمانه چیما به زه یم. نو اوس په دې باندې لږ شانتي دغه دی چې اوس د بشرا بیبي ترجمان به څوک د دې نیوز ګوره هغوی د څلورم دغه نه انکار وکړ چې مونږ څلورم راوند چې کوم د مذاکراتي کمیټې دی نو د هغې نه د شرکت اعلان وکړ چې مونږ په دې کې شرکت نه کوو. پی ټی آی دغه مذاکراتي عمل نه هغې ویلي چې جوډیشل کمیشن دی جوړ شي. جوډیشل کمیشن باندې د حکومت دغه و هغوی ورته انکار کړی دی. نو لهذا د دغې وجې هغوی د دغه نه انکار وکړه چې مونږ څلورم راوند کې مونږ نه شاملېږو. اوس الف خان څلورم راوند د مذاکراتو نه کېږي نو دا مذاکراتي کمیټې چې ده دا هم لاړه غیر فعاله شوه دا سیزم ختم شو. نو د دې مطلب خدا شو چې د عمران خان صاحب کومه ګوره ته عمران خان صاحب ته وګوره که نه د ده سره یو مسله ده زما چې دا څومره د پارټۍ دا ګیر چاپېره خلک دي که نه دوی هم ګورې د عمران خان صاحب داسې لګي چې دوی هم دا نه غواړي چې د عمران خان صاحب دی راوځي. زه ته وایم که نه ګوره ته د لومبي سر نه د عمران خان صاحب چې څومره ته سټډي کړي د ډیپس نه ته تر دې دمه پورې عمران خان صاحب سټډي کړي نو عمران خان صاحب ته دوی صرف یو خبره کړې چې ښه ته به اوس دوی سره مذاکرات کوې او دوی به تا سره اوس کښېني او دوی به دا داسې نو هغه غریب یې دومره دغه ته ورسو چې د هغه ته ټولې دروازې ګلې په سیاست کې ګوره ټولو خلکو کې څه ناسه لچک وي په هر سیاسي لیډر کې لچک وي هغه فلیکسیبل وي هغه خبرې ته کښېني. عمران خان صاحب چې دی د دې خلکو د لاسه هغه ګیر چاپېره دغه نه چې کوم خلک وو هغه په دې دغه باندې ور واچو چې نه ته خو بس سترګې دې سرې دي او بس تا سره څوک دغه کولی شي نه غریب یې دې حد ته ورسو چې اوس یې بس دا کال دی چې ورته جیل کې کوم پیغام ورکړي دوی چې بار روز هغه الټه پلټه دغه کېل تعلیم خان چې کومه ده کومه خبرو کې هغه خور ده نو هغې خبرې ته چې کوم دی نو دا پارټۍ والا ویار دا دي د ځان وکړي دلته کې چې بشرا بیبي کومه خبره کوي نو هغوی ویې یاره موږ ته یې داسې نه ده کړې. مختلف بیانونه رالل خو دننه چې عمران خان دوی ته کومې خبرې وکړي نو هغه خبرې چې کوم دی نو دوی هغه شانتې بار نه کوي هغې کې چې کوم دی نو دوی تضادات راولي. د دوی په ټولو بیانونو کې تضادات دی. د دوی د مرکزي ترجمان خبره چې وورې د صوبایي ترجمان خبره چې وورې دا ته د مشال یوسفزی خبره وکړله دغه ججه چې کومه ده نو د وکیله به دلته کې که نه هغې سره خبره اتره کېږي چې ټول قام به درته دوا کوي او دا کار داسې کول دی. نن هغه چې د هغې کوم بیانونه کوم ریمارکس راځي هغه ریمارکس چې کوم دی نو بلکل یکطرفه راځي او د ملک په مفاد کې نه دي. نو موږ دا وایو چې په دې ملک کې د دې غریبو خلکو مقدمې هم دي دا غریب خلک چې کوم دی تاریخ به تاریخ هلته کې وکیلان هلته منشان دا به بیل بیل خوشحاله جج له چې لاړ شي نو جج نن په چوټی دی نو مخکې به چاته پته نه لګي مخکې به بیلپ تا پسې کور ته اوس به تا ته څه وایي د وټساپ والا موبایل والا چې تا ته زه هغه نوټس درلیږم نو مخکې به ګوره کورونو کې مخکې به ججان چې کوم دی ګرځېدل به معلومات پې کوو چې داسې شته دی دلته کې پراسیکیوشن والا یا پی چې کوم دی د هغوی کردار چې وګورې سرکاري وکیل ته لړه نه چي د سره د لړه نه چي نو دا هم د دغه ججانو کمزوري ده چې کوم دغه دلته د ټولو خلکو په دې 2025 چې شروع شوی په پېښور کې ماته ته وي د کرایم ریشو چې د هغه نور هم زیاته شوې ده څومره کسان په دې لږو ورځو کې مړه شوې 2-3 خو ناویانې په میډیا په دې نیوز کې مې وکتل چې د 10 ورځو د 15 ورځو هغه مړې شوې. ګوره دا داسې نه ده چې یاره د خلک د جزا سزا د عمل چې دی د دې د عمل کې دومره مسلې دي چې خلک د دې وجې دغه ته دغه کېږي خلک په کرایم باندې ښه ډاډه د دې وجې ورځي چې یاره بس نشته دي سبا به بیا راوځي او بس خبره ختمه ده څه چل به وشي. که چېرې په خلکو پړونو کې دا خبرې وي او خلکو پړونو کې لږه شانتي میاره وي نو بیا به چا هم کرایم چې بیا کوو ډېر سوچ بیا پې کوو خلک په کرایم باندې ولې ورځي. ګوره دلته کې دا سات په سات چې دا دغه زیاتېږي د ایس والا څومره زیات شو دا د څه په وجه زیات شو هم په دې ټکي باندې زیات شو چې هغوی یېرېږي نه او هغوی وایي چې بس وروره که ګیرم شو نو ښه څه چل به وشي. پولیس یې ولې نیسي ګوره په پولیس باندې هم پرشر راشي ستا پرشر پې راشي زما پې راشي د معاشرې پې راشي او هغې باندې هم پرشر راشي هغوی یې ونیسي چې وینیسي یا په بعضې ځینو کې د ځان د خبرې دپاره چې وینیسي هغه بیا په سبا په بل بیا روزي به بیا خو سره ښه ټیک ټاک یارانه دوستانه شي نو دغه قصې ګوره موږ ورته خپلې وي زموږ د ملګري رفاقت الله یو مقدمه وه که نه 18 ګواښان یې پکې پیش کړل 18 ګواښان او دا 18 ګواښانو دونه ګنجایش پکې نه او هغه دلته یو زنانه ججه وه هغې کې بیا کولو وي شعر دی کې
15 لک روپۍ چې کم دی هغه استعمال شوي دي هسې بیس څه پاینټ هم نو هغه چې کم دی نو ملزم هغه رخا کړی شو نو دلته کې پولیس زړه مات شي بیا پولیس چې کم دی که نه یاره موږ یې ګیر کړو ښه شهادتونه تا ته پته شته بس دغه ورګه سواله اوس ته یو بله خبره کوم تېر ورځ هم یو ملګري خط رالیږلی و پروګرام ته هغه تمباکو بورډ والا